د رمضان المبارک میاشت را روانه ده او دا ډیره زیاته قیمتي میاشت ده. دا د توبې د قبلېدو میاشت ده. دې میاشت کې د الله تبارک وتعالی سره روغه وکئ. دې میاشت کې الله رب العزت ته توبې وباسئ. دې میاشت کې الله تبارک وتعالی په کثرت سره یاد کئ. دې میاشت کې د الله د کلام تلاوت وکئ. دې میاشت کې د الله رب العزت اطاعت وکئ. دې میاشت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابندي وکئ. دا زمونږ دپاره چې دی نو ضروري ده. ځان له یو داسې غونډې ټم ټیبل جوړ کړو چې مونږه د خپله ورځ او شپه د تقسیم کو. په دې کې د الله د کلام تلاوت، په دې کې نوافل، په دې کې دغه شانتې د قرآن تلاوت او د الله رب العزت یاد چې دی نو دا پکې په کثرت سره وکړو. اے یوټیوبرانو، اے ټیک ټاک والو، اے فیسبوک والو، اکثر بند شئ د الله رب العزت نافرمانی پرېږدئ. د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ، د دې نه ځان بند کئ. دا ډیره عظیمه میاشت ده. په دې کې الله رب العزت ته توبې وباسئ. الله رب العزت توبې د انسان چې دی نو دا قبلوي. د الله سره روغه وکئ. دا میاشت د رمضان ده. په دې کې د الله رحمتونه راورېږي. په دې کې الله تبارک وتعالی غټ شیاطین تړي د پاره د دې چې زما مسلمان ګمراه نشي. چا چې په ما باندې ایمان راوړی دی هغه ایماندار خلق چرته زما نه وانه وړي. نو عزتمندو دا ډېره عظیمه میاشت ده. په دې میاشت کې د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړو او دغه شانتې د مانځه خیال وساتو. دغه شان د الله رب العزت یاد پکې وکړو نو دا به زمونږ دپاره ډېره زیاته بهتره وي. او بیا په دې کې د یو بل سره همدردي وکړو. ځان پکې د بغض نه وساتو، ځان پکې د حسد نه وساتو، ځان پکې د غیبت نه وساتو، ځان پکې د فضولو مجلسونو نه وساتو، ځان پکې د بې حیایۍ نه د بې پردګۍ نه وساتو. بلکې مونږ په صحیح طریقه باندې روژه ونیسو او په هغې کې په صحیح طریقه د الله رب العزت اطاعت وکړو او الله رب العزت ته توبې وباسو. ای ځوانه ته چې د خپل لاس اوچت کړي او الله رب العزت نه یې وغواړي، ای مشره ته چې د خپل لاس اوچت کړي او د الله نه یې وغواړي، الله رب العزت په تاله چې دی نو هغه ارمانونه پوره کړي کوم چې شرعي ارمانونه دي. نو دا ډېره عظیمه میاشت ده. په دې کې د یو بل سره همدردي کوو، په دې کې د یو بل خیال ساتو، ځان پکې د ګناهونو نه محفوظ پاتې کړو، بلکې نیکۍ چې دی نو دا ځان له وګټو او د الله رب العزت اطاعت پکې وکړو. نو دا به زمونږ او ستاسو دپاره بهتره وي او دې کې به الله رب العزت مونږ او تاسو له کامیابي راکړي. نو د زړه د اخلاصه چې دی نو توبه وباسو او د الله په عبادت کې په صحیح طریقه باندې مشغوله شو. ای ځوانه ته چې په صحیح طریقه باندې روژه ونیسې او ځان د بې حیایۍ نه وساتې، ځان چې دی نو د داسې اشیاو نه وساتې چې په هغې باندې الله رب العزت خفه کېږي او د سار نه واله تر د ماښامه پورې تا روژه نیولې ده، دقه روژه به ستا په باره کې چې دی نو د قیامت په ورځ باندې سفارش کوي. وی به چې کریم ربه دا داسې انسان و ده به په دنیا کې روژه نیولې وه او خولې ته به یې اوبه واچولې او داسې سردام به یې کولو خو هغه اوبه به یې تېرولې نه، هغه به یې واپس راتو کړي، غسل به یې کو، بلکل یوازې به و او خولې ته به یې اوبه واچولې او واپس به یې راتو کړي. زما ډېر زیات خیال ساتلی دی کریم ربه نن ورځې په دې انسان باندې رحم وکړي، نن ورځې دا انسان وبخې. نو عزتمندو د روژې هم خیال وساتو، په دې کې د الله د عبادتونو هم خیال وساتو، په دې کې د الله رب العزت ذات طرف ته راشو او د الله رب العزت سره روغ